اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم وصل علیہ. سورۃ الفیل. د سورۃ الفیل ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ یا تاریخی پس منظر دادے. سورہ بروج کی واقعیت رشی ہوا قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود. چې د نجران او د یمن یہودی حکمران زونواس هغه په مسیحیانو باندې یعنی عیسایانو باندې ډیر زیات ظلمونه وکړل. اللہ تعالیٰ سورہ البروج کے کم واقعے سے ذکر کئی لیکن سورہ بروج تو واپس لار سے ذکر دی پس منظر آ رہا ہے. والسماء ذات البروج قسم میں دے اسمان بالے ذات البروج چی مالک د بروج دے. بروج جمع او پلورل دا برج او برج وی غٹ عمارت تا یا غٹ بلڈنگ تا او لغتاً دا وی ہیوج باڈی تا. ستا ہیوج باڈی نو ہیوج باڈی دستور دا نو والسماء ذات البروج قسم بھی دی پا اسمان بانے چلے مالک دستور دے یا حامل دستور دے. والیوم الموعود قسم می دے پا غورز بانے الموعود چی دا کم وعدہ کنے شوی دا یعنی دا قیامت ورز چی دا دیر عظیم ورز دا. نو تو گوڑا پا مخلوق کے اسمان دیر عظیم تر مخلوق کے قرآن کریم دا غیر دا عظمت پا خپل ذکر کئی والسماء بنیناها بأیدن وإنا لموسعون. اللہ تعالیٰ فرمائی آسمان ما دیر مضبوط پیدا کردے دیر ہیوج میں پیدا کردے. نو یو دا غیر پا عظمت دا فزیکل عظمت دے. اول یوم الموعود در روز عظمت دا دا ٹائم عظمت تے چھ سمرہ عظیم اور رز دا چھ خلق با اکاؤنٹیبلیٹی تا پیش کی گی. او درین وشاہد ومشہود قسم دے وشاہد ومشہود پا شاہد بانے پا مشہود بانے شاہد شہادت کا ان کے او مشہود چھ دا چا شہادت کرے شوے دے نو شہادت کا ان کے دا شہادت یو مانا دا الرائی کتن کے کتن کے نو قسم میں دی پا ہر شاہد و کتن کی شخص بانے دا قیامت پورز باندے پا ہر کتن کی شخص و مشہود او پا آغا شے چی ہر یو کتن کے بے گوری نو ہر یو سڑے با کتن کے لقد کنت فی غفلت من هذا فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید. اللہ تعالیٰ فرمائی دا کم حقائق و فیکس چنن وینی دنیا کے قدر دینا بالکل غافل وستر گوانے دے پردے پرتے ہوئے ونن تو شاہد پخپلا یعنی پخپلا کتن کے فبصرک اليوم دیر شارپ نظر لرے دیر تیز نظر لرے. لقد کنت فی غفلت من هذا فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید. نو اللہ تعالیٰ ذکر پہ قسم کئی چلتا با دا ہر سڑی نظر دمرا تیزی دے بخپل کلوڑو ٹول بھی دی بخپل کلوڑو ٹول بس کوئی وہ بٹن دے رہے کمپیوٹر چی ورتے دباؤ کی دا سڑی پرسنل ویب سائٹ برا شیئر گانے اور بگوری کی سی کڑی دی نا سی ویلی دی تیارہ کے رنا کے کور کے جماعت کے حجرہ کے بازار کے روڈ بانے بزنس کے جاب کے سکے ووجدو ما عملو حاضرہ ولا یظلم ربک احدا. اللہ تعالیٰ فرمائی کہ صدیم کرے ورکوٹے عمل دے کلوئی دے. سورہ زلزال کے اللہ تعالیٰ دا ذرے ذکر کو فمن یعمل مثقال ذرۃ خیر یرا. ایٹم انٹیویزیبل اور انڈیویزیبل ایٹم. اللہ تعالیٰ فرمائی استا عمل کا انڈیویزیبل ایٹم امی اغب امی چاہے دا خیر بھی اور چاہے دا شر بھی. خبر دین کرالا وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود. نو دا زونواس چه د یهودیانو فرمان روا حکمرانو د خپل مملکت د پاره یو ساحر ساتلو او دا حکمرانان چې دا توهم پرز دیری حکمرانان دا توهم پرز دیری د اکثر په دي جادوګرانو مادوګرانو پیرانو ویرانو باندې ډېر ګرځي. صحیح شو. ازمونږه خدا سړی بم ځوړه هغه ته بربند پروتي په مان سره خزا بربند بالکل ننګا ورته دا څه بربند لکه د مور چې پیدا شي نو بس د بنظیر بولم پلان او شریک بولم ته حکومت دی ورکه پر شرک عقیده وی سوي د شرک نو دا نه پخوانه د حکمرانان ته هم پرځګه د ظالمانه او ظالم سره وی ته هم پرځ. صحیح شو. نو دغه زونواس د دوم د حکومت دارومدار د په اندیا د په رائے په دغه ساحر باندې او جادوګر باندې ډیپندو. نو چې هغه جادوګر بوډا شو ورته وی زما د حکومت پس کیږي ناغه ورته تماته او نوجوان نه کټ ټرند کوم. صحیح. نو دی یو نوجوان الک دا هغه تور کې دی به تعالی سحر راضی تبدل خپل فن ورته. صحیح. اوس پلارت لو کې هغه نوجوان ملاقات د یو مسیحي مونک سره وشو یو مسیحي راهب سره وشو هغه الله والا سره یو
اوس دا نوجوان به روزانه سهار خو روان شو د هغه ساحر په اراده خو ورځ به ټوله تېروله دی راهب فسا ورځ به ټوله تېروله دی راهب فسا چې کله بادشاہ ته پته ولګېده بادشاہ ته پته ولګېده نو هغه اول خو هغه مان کو هغه راهب هغه مړ کړ او بیا دا الک راوستو د خلکو وړاندې قدرو په د باندې غشو سره گزار کوي او هغه د باندې اثر نه کوي غشو سره گزار کوي او په د باندې اثر نه کوي نو دی الک په خپل ورته کما مړول غواړي نو یو کلمه وایي زماغه سره مړ شوی هغه څه وی وایي چې بسم رب هذا الغلام پنامه د رب د الک باندې نو بیا به دا اصلها دا بیا خپل اثر وکي نو دوی بسم رب هذا الغلام او چې وی وشته نو هغه سره هغه پریوته اوس کوم خلک چې ولاړو چا پیرا یهودیان هغه مسیحیت قبول کړه د حقانیت معجزه وکړه میریکل وکړه لہذا بادشاہ له نورم غوسه ورلا نو دوی چې داس یو ټرنچ غټ ټرنچ هغه وکني او د اورې ډک کړي او چاپیره منسټرز او کابینټ او لوی جرګه ټول ورسره کورسو کې ناس د مسلمانان چې ایمان راوړو یو راوستو او هغه اورته ورتاو یو زنانه پکې امراوستو ورسره پای روزون کې معصوم هغه معصوم ځان سره داسې کلک نیولو او چې کله هغه ورغورځولا نو هغه یو چغه والا هغه د ټرنچ اور هغه بهر راوته او دا چاپیره څومره خلک چې ناس لا ټول هلاک کړل دغه ته وایي اصحاب الخدود people of trenches اصحاب الخدود people of trenches who dug the trenches and filled it up with fire blazing fire and used to throw Muslims inside their trench so what happened to them that was the ultimate result نو دغه خود هغه واقعي و خو دغه زونواز بادشاہ دا مسله ولیکي چې دا دومره ظلمونه پر مسیحیانو مسلمانانو باندې وکړ نو د یمن په سایډ په د افریقا کې د حبشه د ابیسینیا عیسائی حکومت هغه ریټالیشن وکړ چې دا سزا ورته دین ورکړل شو د خلکو ته د عیسایت لہذا عیسائی حکومت هغه په د باندې حمله وکړه او د حکومت خاتمه وکړه په 1525 عیسوي کې میلادي کې په علاقه باندې د ابیسینیا حکومت قائم شو د روم سلطنت دا وخت سپر پاور هغه ابیسینیان ته بحری بیړاوم ورکړه ابیسینیان عیسائی حکومت ته بحری بیړاوم ورکړه او یا هزاره آرمی سره هم دا غي هیلپ او سپورټ وکړو خو بنیادی مسله هر ځای معیشت وی سورسز اینڈ ریسورسز او ریسورسز دا نور سيزونه دا خدای له موټیویټ کولو لپاره دا د مذهب رنګ چې خلک ورکې د سره لپاره دا د موټیویټ کولو لپاره بنیادی مسله سبل ځای بنیادی مسله سبل ځای خلک مسلې بیا مذهبي رنګ ورکې چې د مولوی صاحب را سلام دردی پیدا شي د نور مسلمانانو را سلام دردی پیدا شي د غرنګ عیسایان ولو عیسائی رنګ ورکی د يهوديان ولو یو مسله سوي معاشي مسله څه شي معاشي رومیان چې د کلنه په مصر او شام باندې قابض شوی هغه په ایست افریقا په انډیا او په انډونیشیا باندې هم قبضه کول غوښتل ایست افریقا انډیا او انډونیشیا ځکه دا درې هغه علاقې وي ایست افریقا انډیا او انډونیشیا چې دې باندې د عربو تاجران قابض وو څوک قابض د عربو تاجران ایست افریقا ته هم تجارت په غرض تلل انډیا ته هم تلل انډونیشیا بلکې انډونیشیا مسلمان شوی دي تاجرانو د وجه د دې مقصد لپاره قیصر روم کنگ آف روما هغه یو لوی فوج تیار کړ او د حمله اراده وکړه د په بحری لار باندې راغی چې سمندري لار بند کی او خپل بحری بیړه د ریډ سی تر اوسه بحیره قلزم ته د عربو د تجارت سمندري لار د کنټرول شو هغه د لپاره صرف اوس وچه لار تجارت پاتې شو د دغه وچ لارې د تجارت کنټرول کول د لپاره د ابیسینیا د حکومت مرګ کړی و اصل معاشي و چې سپر پاور مرګ وکړه د ابیسینیا حکومت چې دغه د عربو کنټرول کې کومه د وچ لار ده ایست افریقا ته انډیا ته او انډونیشیا ته تجارت چې داسې طریقې سره د عربو د لاس نه راوځي د ابیسینیان یو گورنر ابرها الاشرم یو بل گورنر اریات د دې دواړو میس کې داخلي جنگ پیدا شو قومندانان یو د قندهار بل د هلمند فار ایگزامپل لہذا ابرها غالب شو اریات شکست خوړو ابرها د ابیسینیا بادشاہ په دې قائل ک چې ما د یمن حکمران جوړ کا د یمن حکمران می جوړ کا ظاهری طور خدای د حبشه د بادشاہ ما تختو خو عملا د خود مختار حکمران ابرها عملا د یمن خود مختار حکمران پسند 1523 عیسوی کې
د یمن په علاقه کې د مشهور ډیم جوړ کړ چې د کوم ذکر سورہ سبا کې دی لقد کان لسبع فی مسکنهم آیا جنتان عن یمین و شمال. دومره لوی باراني ډیم جوړ کړو د باران ټول او به غیر محفوظ کولې 400 میله علاقه د خالص باغات وو. دا ډیم د وجه الله تعالی فرمای فریوی باندې جتلی جنتان عن یمین و شمال باغونه ای باغونه یو طرف ته او بل طرف ته. الله تعالی فرمای چې دا زما احسانات لوی ته دا کنټرول وکړو چې دای کله باغیان شو فارسلنا علیهم سیل الحرم. الله تعالی وای یو سپین منګز پر راولې چې دا ډیم ور سورې کړه نو بس د خاور ډیم کې خلګون سورې پکاري نو خو به خپل شي د خاور ډیم چې د خاور باندې آی کې څه پکاري لګون یو سورې پکې پکاري بس بنګز په پورې وزن وته ایو سورې ابصرو رو بروانه جو بس یو غر سره هغه علاقه په ډېر باندې بدل شو. دولک وبدلناهم بجنتهم جنتين ذوات اكل خمط واصل وشيء من صدر قليل. سورہ سبا تر اگلا سے ذکر سورہ فیل ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ډیر ضروری دی چې دا مسله زده کړو چې بس د بیت الله تر روانو بیت الله روانو 22 آیت نمبر 15 لقد كان لسبع تاکہ سرو اهل سبا لپاره فی مسکنهم پجای سکونت د دوی کې یعنی دوی په علاقه کې آیتن یو واضح نشانی جنتان غن یمین و شمال باغونو خی جانب تا ہوں گس جانب تا ہوں دا فری وینا رائٹ سائڈ تا لیفٹ سائڈ تا باغو نہیں باغونو کلو من رزق ربکم اللہ ورطا حکم کرے خری رزق دا پروردگار پر وشکرو لا شکر کوئی دا اللہ تعالی بلدتن طیبہ دیر بہترین علاقہ دا بلدتن آب و ہوای دیر بہترین دی آب و ہوای دیر دیتا ہوئی بلدہ طیبہ چی ابو ہوای دوڑا بہترین دی بلدتن طیبت ارغنداب دے ارغنداب بلدتن طیبتن ورب غفور فعارضو دید اللہ دیاد او دا اللہ دا شکر نمخوارو فارسلنا غلیم سیل الغرمی راخلاص کبوں دیبان سیلاب دا ڈیم سیل مانا فارسی کو تم سیل ہوئی فارسی دا عربی ناغست دے فارسی دا لفظ چاہتا ناغست دے عربی نا سیلاب دا ہوئی سیل صحیح او فارسی کو اصل کی وہی سیل آب دا اوبو سیل دا اوبو او غالیم وہی ڈیم تا بند چپائے اوبر ایسار شوی فاصلنا غلیم سیل الغرمی پس را اخلاص کمونگ دوی بالے سیل الغرمی سیل آب دا ڈیم وبدلناو ابدلک ورکلمونگ دوی تب جنتیں پا بدلر باغونو دوی کی جنتیں نور باغونا دا باغونا ورطا اسے تحکمانو بیرشو لکا چاہتا چی زوزان پٹی کے اوکر ورطا ویسی دا میں لباخ کر لے رہے ترسر پارا استحدار پارا تمسخر دا پارا اللہ تعالیٰ وہی چیز امام و شکر ذکر نکو اب بابونا میں دنواتل زوزان میں دل پیدا زوز خو پیجنے تسو ہوئی ورطا زوز بائی بجنتیں جنتیں زواتے اکل الخمتن چاہے کے زنگل بے بدمزے میں وے کے دے اکل الخمتن اکل مانا خوراک اخمت مانا چی دل تراوات ان خلیستو ہوئی سوی نو بازی جنتی دانے زنگلی دانے داسی بھی چوی قدن دے کمروں کو ٹکیر بند لگے پستونے کی بندی شی دیتا ہوئے اکل خمتن ذواتے اکل خمتن و اصل یو زنگلی بوٹے دے مونگ ورطا غزوائیو و شیئن من صدر قلیل اصل شیئو دبیرونا کرکنا ہوئی ورطا ذالک جزیناہم بما کفروا دا منذیل بدل ورکا پس سبب دا کفر دوی وحل نجازی الا الکفور او دا سری کمپنس نورکو مگر آغا چاہتا چی اگر دیر لوی کافر شوئی نا اللہ تعالیٰ فرمائی دا کے تمری کمپنس دا دیر لوی کافر تا منگا ورکو حالانکہ من دیر پا آسانا چانا نعمتونا ویڈراکو نا نوس واپس لار سے نو دا کم ڈیم چو دیتا ہوئی صد معارب سوئی ورطا صد معارب دای په 1500 ویخی سوی کی تیار کو او د دې د افتتاح لپاره په ځای د دې چې د ایویسینیا بادشاہ راغسته وي کیسر روم راغسته شو کرا راغسته دعوت چاله ورکې تر لپاره ها د اوپننګ سرمنی لپاره چې تختینه قاب کوشای وسوک کیسر روم او ابراها هغه باندې یو کتبه ساين بورډ په مولګو اوس کیسر روم چې کله چا په دعوت باندې راشي د خسرو پرویز سفیر ولا عمره د افتتاح لپاره نو دې معنا چې ابراهیم سټیټس قائم شه صحیح شو زمون پریزیدنت چې کملتا دورو کی دا غځای حکمران چې هغه داسې برتونه تا وای صحیح د سپر پاور صدر زمون ملک راغله صحیح شو او خلک هم بیا یې ریګوي چې سره غلوي سره ولار دي سره کنه صحیح شو نو ابراهیم چې کله قیصر روم راغی نو دا خو یمن باندې تسلط مضبوط شو
اوس هغه اصل مقصد طرف ته متوجه شو چې تجارت باندې به قبضه څنګه کوم. ابراهه اصل مقصد طرف ته متوجه شو. اوس د عربو تجارت کې لوی دخل د بیت الله څه سورہ القریش کې دغه ذکر راځي ایلاف قریش ایلاف امرحت الشتاء والصيف دای په ټوله دنیا کې پرمن ګرځیدل کلاره باندې به قافلې لوټ کې دیو د مکی قافله بچانه لوټ کوله د مکی قافله اب چانه لوټ کوله خو چې آی ډی به ولا چک 14 خو مکی والا یو کسټوډین اپ دی هاوس اف ګارد کسټوډین اپ دی هاوس اف ګارد لکه څوک چې په لار باندې لوټل کوي مولا سره تب کې سن وای چا پټکي والے سپینې جامې شولې دي ته مو نه چې نه پیسې باغلې ګوره 1000 به مو وای صحیح شو دا چاوي سره خپلو کې مسلمانان دي صحیح شو مولا نه پیسې وانه ته نه استاد دی موږ ته دعا کوي موږ ته اته چې سړی د یو سړی کیسه کولا ویغه لوی تاجرو نو پیسې یا مال چې ویلګنه په جیاز به ولګا په خپل او په بس کې تا او بس کې به ځان سره جیب کې پیسې بالکل نه ساتلې نو ویغلر رال په بس باندې او د ډېر مالدار سره نو غلو دونو خلکو نه پیسې چې دله تعالی شي کنه د سره سنو صحیح نو ته وی تاسو اندورته ما سره خو نشته نو بس دغه وی چې بس کې مور کړنو دغه بس ټیکټ شنه ناغي ورته نه چې تاسو کوم ځای پایډه کې کوس شي نو هغه ځنه چرته کوړتا یا خپل کوم ډیسټینیشن چې دی هغه ته بس ټانګا یا ټیکسي یا څه نه کنه نه شي وینو بسل ته وګورم چې چاره سره احسانو کا کني بیا په دل روان شم یا هغه ولا 300 ډالر کړه مې نو طرفه چرته ته نه ده صحیح څنګه نه پته لګی چې په خلوص مسلمانان نه زړه خفقېږي او څون کې دا احترام دا ورته میلاو د بیت الله د وجه چې او سب ګاډلتا موجود دی لہذا ابرهه هغه په صنعاء کې صنعاء د یمن مشهور ښار دی اوس کیپټل دی په صنعاء کې یو لوی ګرځه تعمیر کړه ډیر اعلی ټایلز او ماربلز او دا شیونه په کې ولګول د حبشه بادشاہ ته خط لیکو چې زه د عربو د خطینه د حج د یمن طرف ته راغلم خلک چې حج راځي ځکه چې احترام کوم د حج د وجه مکی ولا موږ احترام وکړو د حج د وجه بیت الله د وجه نو دا حج دې طرف ته راغلم اوس عربو ته چې پته ولګیدا نو یو سړی په اشتعال کې راغی یو قریشي په اشتعال کې راغی او ساده مکه روان شو او لاړو صنعاء ته او د شپې دغه ګرځې ته ودن نشو او د سماعتې پکې وکړه او په د دیوالو ول متیاز وکړه او ګم دې په وکړه خبر دین کړه ځکه اشتعال کې راغی جذباتي شه او یو روایت دا ده چې یو نو ګڼ نوجوانان لړل هغه دغه چلو کو بلکې اور ورته واچو اې ګرځې ته اور ور واچو په 1500 یو او یا عیسوی کې د 15000 فوج تیار کړ او 14 یا 9 هاتیان موجوده زمانہ کې ورته اسرائیل چې استعمالي بلډینګونه نړول لپاره بلډوزر نو د هاتیان دغه زمانه بلډوزر دا د ټرینکړي په بلډینګ او خلاص بلډینګ دی راولو نو د بیت الله انګولو لپاره 14 یا 9 هاتیان او 15000 فوج د اٹیک لپاره را تیار پلاره کې د یمن یو سردار دی هغه نوم دی زونفر هغه ته چې پته لوي دا ظالم خو د خدای کور روانه هغه ور سره لاره کې مزاحمت شروع کو خو گرفتار شو هغه من کول غوښتل هغه گرفتار بنو خصم یو قبیله ده دا غي سردار دی نوفل ابن حبیب هغه هم خپل فوجان راوستل خپل نوجوانان او مقابله ور سره وکړه خو هغه هم گرفتار شو د طائف نږدې د بنو ثقيف قبیله او سره د ابو رغال چونکه ابراهه ته ډایرکشن نو معلوم چې مکی ته په کومه لار دي لہذا دا ابو رغال ځان د پاره هایر کو چې ما مکی طرف ته لیږ کا مکی طرف ته لګای او سارا کولار پیدا کول ګران دي او ورته لار چې موټر داسې بوتلې چې داسې بوتلې چې په دیوی لار نه خطا شي ناغه بل یو ځل ملي بل خالري ګوزي صحیح شو نا ابو رغال هایر کو ابو رغال چې د سر را روانو د مکی نه په 3 کوسه فاصله باندې تقریبا 300 میل لري لار کې هغه مردار شو مرشه هغه مردار شو الته د قبر جوړ کو د مکی خلک بکال په کال ورتل او داغه په قبر باندې څنګه کولا دا په قبر به سوي کو دا لیکه سیف الله خان دا تاریخي معلومات ته بل ځای نه ملایي ابراهه د تهامد علاقه او د قریشو مواشی په لار بلوټ کول چې کوم ځای ورته سارا کې مواشی مې راځل هغه به لوټ کول د پیغمبر علیه السلام نکو حضرت عبدالمطلب دا هغه 200 اوخانو نیول سارا کې سره دل سوره 200 اوخان او به ځان نمک کې او قاصد اهل مکه ته ولېګو چې جنگ مکوي مونږ هم جنگ په اراده نه راغلي صرف د بیت الله روانو نو بس مونږ تلار راکې چې روان کو به وځو واپس او خپل قاصد ته وي چې کدا غي څوک مشر ما سره خبره کول غواړي ځان سره راواله عبدالمطلب صاحب چې د مکی چیف او سره هغه د ډېر دقت قامت او خسته شخصیت
ډېر لوی قد قامت او شهامت والا سړی و. ابرهه چې کله وکړه عبدالمطلب نو هغه ته دومره زیات متاثر شو فوراً ته پاسېده، احتراما ورته پاسېده، وایي پته نشته څه شي زه پوښ کړم چې دې سړي ته زه پاسېدم. عبدالمطلب صاحب ورته وایي زما وخان. ابرهه ورته وایي دومره وړه خبره ما خو یې که ته دې لپاره راغلی چې د خدای کور مانه بچ کړې. عبدالمطلب صاحب ورته وایي له رب یحمیه، د هغې خپل مالک شته، وخان زما دی، دا کور خو د بل چا دی او زما نه دی، زه صرف کسټوډین یم. صحیح، د کور خپل مالک شته، له رب یحمیه. عبدالمطلب صاحب چې دا هغه الله او لښکر وکتل چې دا ټانکونه دي او دا بلډوزري دي او دا فلانې دی او دا اسلحه ده او دا څه دي. اوس مکه په هغه وخت کې ورکوټه ښار و، اوس لس زره یا شل زره خلک به بغیر د اسلحې څه مقابله وکړي. لہذا عبدالمطلب صاحب چې واپس راغی اهل مکه ته وی ځان سره ضرورت سامان واخلئ دې غرونو ته وخېږئ، دې غرونو ته، ځکه چې هغه ډېر یو ظالم لښکر ځان سره روان کړی تباهي وکړي. لہذا غرونو ته دونه وړاندې د قریش سرداران ځان سره راواغستل، غرونو ته دونه وړاندې بیت الله ته ځو چې الله نه وغواړو چې ستا کور دی ستا په حواله ته محفوظ کړه. په دویمه ورځ باندې ابرهه چونکې و کرسچین نو ټو سم ایکسټنټ اپ ټو ا ګریټ ون په دې خو پوه شو کور خو د خدای دی چې ورځم نو چې څه به کېږي، ورځم نو څه به کېږي. لہذا په خپله د مشعر حرام د مزدلفې سره یو ویلي ده، د مزدلفې سره یو ویلي وادي محسب، غالبا تاسو ته ویلي ومو چې دا وادي محسب ده، دغه ځای کې د لښکر ډېره و. لہذا د لښکر والا ته خو وایي تاسو ورځئ حمله کوئ، خو دا هاتیان ډومبې کوي چې دا بلډینګ وران کړي، بیت الله وران او په خپل هلته پاتې شه، ځکه دا پته وي something will happen، څه شی خو به کېږي. لہذا په خپله په دغه وادي محسب کې او پیغمبر علیه الصلاة والسلام وادي محسب نه اوښه باندې تېرېدی. ابن عباس صاحب وایي جابر ابن عبدالله او ابن عباس صاحب چې پیغمبر علیه السلام خپله اوښه تېزه کړه وی ارض العذاب، دا د عذاب ځای دی، دینه تېښته پکار ده، عذاب ځای دی دینه تېښته. لہذا د ده د لښکر لومبنی سر مکې معظمې ته رسېدلی و، باقي لښکر یې لا په وادي محسب کې و، مزدلفه کې څومره په څلور پېنځه میله بدل دی، دا شپېته لښکر دا خو په څلور پېنځه میله علاقه کې نه راځي. صحیح شوه. لہذا چې کله دی هغه هاتیان را وړاندې کړل نو د مرغو جماعتونه او ګروپونه رالل او کاڼي ورسره او په دی یې ورول شروع کړل، په دی ورول شو او په لښکر کې څوک هم بچ نه شو، لښکر کې هېڅ څوک هم بچ نه شو، ټولې ریزه ریزه کړل ټولې. خو ابرهه الله تعالی به طور عبرت بچ کړ. ابرهه په طور دته دوه کسان راورسېدل د لښکر نه په منډه، وی آفت راغی لشکر کې څوک بچ نشو، مونږ هم په مشکل. بس دوی له خبره شروع کړې وه چې دوه مرغۍ ته راورسېدل، دا دواړه په هغه ځای وویشتل. صحیح، هغه د هغو ویشتو سره یو دومره دړام سره یعنې دومره زبردست دماکه به کېده، دومره زبردست آواز چې د ابرهه دماغ خراب شو. دو بیا خپل اودسمات یې راوسته، هغه یې په سر مخه. صحیح، خپل اودسمات یې بیا راوسته، هغه به خپل سر باندې مخه. الله تعالی دغه واقعه ذکر کوي. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. الم تر آیاتن خبر د الم تر لغوی معنا خدا د آیاتان ندی لیدلی. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خو د دې واقعې نه 3 پس پیدا شوی دی، سورۃ بعد 3 پس نو چې اوس لا پیدا نو څنګه لیدلی ده. نو دې وجې دې ته مونږ رؤیت قلبی، رؤیت قلبی په معنا د علمي ته خبر شوی نه دی واقعې نه، دا واقعه خو نږدې نه دی شوی ده، یعنې ډېر زړوم نه چې خلکو یې راکړې ده. علم ترا آیاتنی خبر کے ففعل ربکا چه سرنگ کارو کو پروردگار ستا بی اصحاب الفیل ملگرو دہاتیانو سرا. علم یجعل کے داؤں آیا نوگرزول اللہ تعالی تدبیر ددوی فی تدلیل. تدلیل مانا ہلاک او تباہی، تدلیل مانا ہلاک او تباہی. علم یجعل کے داؤں فی تدلیل لغوی مانا چه whether their plan not become in vain or that was not in vain، دا بیسوده نو، مقصد پی پورا نشه. علم یجعل کے دو آیا نو گرزول اللہ تعالی تدبیر دوی فی تدلیل پا حلاکت و تباہی کے وارسل غلیم علیگلیو اللہ تعالی دوی بانے تویرن مارغار ابابیلا. ابابیل جمع دا ابولتن دا یا دا ابالتن دا یا دا ابیلتن دا، او دا ابابیل مانا گروپونا. تویران ابابیل دا مرغان نوم نه دی، دا ابابیل لیٹر مانا دا گروپونا. تویران مانا مرغان، ابابیل ان گروپس، ابابیل ان گروپس، لکه څنګه چې B-52 ان گروپس ورځي. صحیح شو، ټول په یو ځای نه ورځي، څه دی گروپونه مختلف ټارګټ ولي. صحیح، انداز الله تعالی جیازونو B-52 نه، بس صرف تویران مرغان
وارسل علیہم طیرا ابابیلا علی گلی واللہ تعالی دے بانے مارغان ابابیلا پا گروپوں کے ترمیم وشتری دوئے بحجارت الپکان بانے من سجیل. سجیل اصل کے عربی لفظ نہ دے، دا لفظ بنیادی طور دا فارسائی دے، دا فارسائی دا عربی شویل دا وی مغرب سوئی ورطا مغرب تعریف شدہ عربی شدہ سشی عربی شدہ. نو دا مغرب دے اصل کے دا لفظ دے سنگ گل، دا سجیل لفظ دے سنگ گل دا خاور جوڑ کانے. نو دا خاور جوڑ کانے دیتا ہوئی چی جوڑ خود خاوری خو اور کی سور شرے بھی مونگا تا کودرے وائی سو کو تا ٹکرے وائی لکہ دا خشت خشانی صحیح شو دا خشت پختہ نا دا خشت خام، دا خشت خام نا لیکن خشت پختہ نو دا سے دغا سے کانیو. نو معنی دارا چی دا اللہ تعالیٰ دا قہر اور بانی سرشیو گنی جوڑ دا خاور. وَعَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ وَاشْتَدَدُوا بِحِجَارَةٍ فَكَانُوا مِنْ سِجِّيلٍ چی اگا دا خاور جوڑو سرشیو فَجَعَلَهُمْ نو ویگر زول دویلا کا غسپن پشان دا بوسو باندے. تاسو بوسو آئی ورطا غنم یا نور دغا چی تریش شی بوسو پروڑ دا پروڑ دے خوچی میدے کی کلا چسے کی میدے او بیا دغا میدہ پروڑ چی سارول ورکی نو دی اخور کی لاندے سا خورا خورا وڑا وڑا ریزا پاتی شی. صحیح تا اگه تا وی بیا وڑلی شیوی بوس اگه تا سوئی وڑلی شیوی بوس نو مانا دارا چی ریزا ریزا. اللہ تعالیٰ فرمائی فجعلهم کعصف ماکول، اللہ تعالیٰ اگر زلدا سے لکا پشاند وڑلی شیوی بوسو. نو خلاصر صورت یا موضوع صورت چی کلا دا اللہ دا دین محافظ حصوک نہیں نو اللہ پخپل محافظی پا شکل دا سنگین عذاب مجرم تدور کولو. دا موضوع صورت تا وچی دا حفاظت داویداری نو بیا اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ دا کرنے کے اللہ تعالیٰ اتبا کے زبدر سرین اللہ تعالیٰ وی بیوت سکے تبے کے زبدر سرین ہیلپ پکو. وقال اللہ انی معکم لئن اقمتم الصلاة وآتیتم الزکاة وآمنتم برسولی وحذرتموهم. فالتا شرائط تھی چی زبدر سرین کلا کتم مصر کومیٹڈ دی زکاة ورکول سر کومیٹڈ دی ایمان دے پیغمبران بانے پوخی اد دین اخلاص سر مرگل کیا کہ صحیح شو اکنی بیا بوال کرے. حال بتا چی کلیمنٹ او دعویدار اس سوکنی چی زر دین محافظم یا دینی شعارون محافظم بیا اللہ تعالیٰ ویسے بس اس